बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लि अलैहि। सूरतुल इसरा द्वैम नंबर सूरह बनी इसराइल। लफ्ज असरा पढ़ुम बनी आयत के रागले दे और बनी इसराइल पायत नंबर सलोरम के द इसरा लफ्जी माना दशपे सोक पर सफर माने बोतल नाइट जर्नी। ददे पायत नंबर अवल के आप इसराइल इसरा जुदा से आयत नंबर अवल और आयत नंबर 70 लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम द नाइट जर्नी हाँ और मुख्तलिफ निशानात कत्ल दागी तस्किरा दा दगा नाइट जर्नी पर दो सूबा ने मुनकसिम दा यवे तो वही इसरा चिदादे आयत के जिक्र दा दादा बैतुल्लाह न शुरू से बैतुल मक़दिस पूरे ये तो इसरा हो और द्वयम मेराज न मेराज माना फबर खतल दागा पर सूरह नजम के जिक्र दा दगा वाक़या द मेराज द 25 न ज़ियात सहाबो जिक्र करे दा लिहाजा दा पर कुरानी नस और पर हदीस मुतवातिर साबित दा। द मेराज कल शिवो रिवायात पके मुख्तलिफ थी। हो अहम रिवायत पके दादे कि दादे हिजरत ने तकरीबन 14 म्यास के उड़ान दे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मक्का क्यों दारंगे पर तारीख के में इख्तिलाफ थे कि दा कौन म्याश क्यों दजियात उलमा और आए दादा कि दाद रजब उविस्तम अशपवा और दाहा वक्त कि हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबों माने तकलीफुना इंतहाई सख्त शिव द दिन लगा जमाना उड़ान दे द द्रेव काल द पारा द हुजूर अलैहिस्सलाम खानदान सरा सोशल बाइकाट से हो द खानदान द द्रेव काल द पारा शाब अबी तालिब इन अबू तालिब क्वार्टर्स या अपार्टमेंट्स पारे के मखसूर यानी पखार के दन न पदुई माने इकोनॉमिकल और सोशल एम्बार्गो हुआ चावर सरेस किस मुताल्लुक न साथ बल्कि अहल मक्का दागई मुखबिरीन बदशपे हम कर दिल चसोक दई तक खुराक क्यों नसी चसोक दई तक खुराक क्यों नसी हकीम इब्न हिजाम रुस्तबिया साहबी ने अगला मुसलमान नो
خدا د حضرت خدیجه وراره دی د رور زوی دی دو یا داسې نور خو خلکو هغوی د شپې کله څه خوراک دوی ته ورسو د دغه معاهده اساس د ټولو قبیلو یو مشترکه معاهده ولیکلي چې بني نوفل بنو مطلب او بنو هاشم لکه څنګه دي بنو نوفل مطلب او هاشم درې وړونه دي نو دوی قبیله چې دوی سره به هیڅ قسمه تعلق نه ساتو نو دا یو داسې جنرال غونه معاهده وه چې په دې کې مسلم او غیر مسلم ټول انکلوډ شي ځکه په دې درې وړو قبیلو کې غیر مسلم وو خو چونکې د قبیلې سره تعلق او د بلډ ریلیشن د وجه به پیغمبر علیه السلام له سپورټ ورکو لہذا وی کم دا معاهده اپلای شو دا معاهده د اوخ په سرمن لیکل شوی و په ټوټه باندې او بیت الله کې دنه اویزان شوی و بیت الله کې د اویزان دولو معنا دا و چې مونږ ټول الله ته جواب دیو کړه دې مخالفت وکړه تاسو لالیانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د معمول مطابق سحر و بیت الله شریف تراته ته پیغمبر کو چانه یریږي نه یا دو وجه یا د مالی مفاد د وجه د پیغمبر مفاد وینا یا بیا د مرګ د وجه پیغمبر ته مرګ سکار نه ښکاري مونږه کمزوري کړی سي بس دو شي نه څو شي نه یو ډالر او بل ژوند اوس پیغمبر دا په دې دوه سامیت نه هغه ژوند الله د پاره ان صلاتي و نسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين پیغمبر ته کملاو شي و چې ډوډۍ خوري الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين کملاو نه شي بیا وای الحمدلله چې دا دوه شي نه بس بیا سړی کمپرومایز نه کوي بیا سټینډ اپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با د معمول مطابق بیت الله تعالی ته بندګۍ ده پاره ابو طالب سے سره فکر وسو کو تکلیف ورنه کی د شپې په دغه اپارټمنټس کې چې څو پورې خلک به ویخو ابو طالب سے په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه ځای ودشه خلکو بولی دغه ته ودرې نو چې خلک به ودشو نو تر مې پاسو ځای به ولا بدل کړو چې د شپې څوک ترور نه کی تاسو وایو ورته ترور ها چې د شپې څوک ترور نه کی نو د شپې به پاسو ځای به ولا بدل کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره اوس فکر نو خو تر به خیال ساته چې را کاکا مې وایي چې پاسو به خجي کم ځای ودشم نو څه به ترازه هغه دلته بزودش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے اطلاع ورکړه درې کاله بعد سکم درې کاله بعد چې هغه معاهده هغه چنجي خورلې ده وینا خورلې ده صرف د الله نوم پکې باقی پاتې ده ابو طالب سے هغه راغې او دا سرداران ناس تو بیت الله سره بهر دوی ته اطلاع ورکړه لکه یو خبره درکم تاسو به زما دا وراره پیغمبر ومنه ایو څه خبره ده په دا معاهده چې تاسو کله ځوړنده کړی دا بیا چا کترې ده نه څوک نه نه وي خلک زما وراره ما ته خبر را کړل هغه ته په وحي معلومه شوې ده ناغه وي دوه مشران دلته هغه یو کتل واقعي دغه څه ده نو ډېر لالیانو ډېر دا سخت جادوګر سره ده د نظر په دیوال کې دنه ملګي د نظر دیوال نه پوري وځي الته ورتم شیخ کاری anyhow حضور علیہ الصلوۃ والسلام او قبیله دا دولی کلام اهم خبر او کنه دولی کا دا موعده لا خبر اولی کا معجزه ده
نو چې معاهده ختمه شوه ډاکومنټ نشته ها نو باینډینګ هم نه دی چې ډاکومنټ ختم شو باونډ ختم شو لہذا دوی د دغه حصار نه سوې دی دا حصار بندش د دین را آزاد شو سموداباد ابو طالب سے وفات شو چې پیغمبر علیہ السلام سپورټر او یو روایت کې 3 ورځې بعد حضرت خدیجه وفات شو چې پیغمبر علیہ السلام کونسلر او کنسولر وا کونسلر هم کانسولر هم تسلی به هم ورکوله کونسلینګ به هم کوله اوس د کور نه بهر پیغمبر علیہ السلام ته یعنی لږ حفاظت کې و د ابو طالب سے د وجه ناغم لا وفات شو حضرت خدیجه هم وفات شو تکلیفونه مزید زیات شو نو حضور علیہ السلام خپل اډاپټډ سن زید ابن حارثه ته وې چې اوس بنو د اشعار پرېږدنو نو ته یې چېرته ځو وې طائف ته ځو هلته بیس جوړو فائدہ نو هلته لاړل خو چا ورته ځای ورنکو هغه یې وینا مونږ د اهل مکه او مخه نه وینو اډل زورور خلک دي او مونږ باندې بي 52 اخلاص کی صحیح دا وخت خپل بي 52 کن کنور اسمي کم از کم بیت الله ته ونه فریدي سبا کوي دا بندش برابر له ویزا بن راکې بیت الله ته ونه فریدي نو مونږ دا کار نشو کولای نو چاولا نه صرف دا چې اسایل مې ورنکړ بلکې د شهر غونډګان تاسو غونډه لفظ وایي بدمعاش فاسقان فاجران نوجوانان دوی ته وایي چې په دې ټولو لارو کوڅو په ایگزیټونو ودرېږئ او دوی په کاڼو ولئ چې دې شهر کې بغیر زمونږ د مرزه نه چرته کړي ونه غورځئ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہما سر تر خپل دواړه زخمیان شو او دغه بدمعشانو د طائف نه بهر تر 3 میلو پورې د تعاقب وکړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دالته په لار باندې سټې کوله سو شپې ورځې چې د زخمونو لږ مندمل شي د شپې مونږ کو سورہ احقاف کې بیان دی چې څه جنات رااله او غیر پیغمبر علیہ السلام تلاوت اوریدو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راړو او الله تعالی قرآن کې واقعہ بیان کا گویا دو میسج ورکول اهل مکه او د پیغمبر دشمنانو ته که تاسو نه منئ مې منئ تاسو ته ضرورت نشته جنات چې یو عجیب مخلوق ته غوی راځي په ایمان راوړل نمبر اول نمبر 2 نه خو منئ وګوره جنات د تعبیری کته وګوري نو د خدای د عذاب په ځای په جناتو مو هلاکول شي خدای دا کار کوي نه زید ابن حارثه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې یو چرته ځو و مکه ته و مونږ خو چې خلکو ته چې مونږ د خار پرې خو ده نه پرې مو خو د خپل ځای ملاونه څنګه سبق خپل کوړه به واپس ځو چې سړی ډیپورټ سینټر ته وځي افغانستان ته وځي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته واپس راغی د مکی دو درو سردارانو ته اپروچ وکړ یو نامه د اخنس ابن شریک اخنس ابن شریک چې تما په خپل ذمہ داري او په شورټي باندې مکی ته بوتلی شي ناغوی عزت د ټولو قبیلو مخه نه وینم دا دشمنی په سر نه اخلم
یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطعم ابن عدی هغه ته اپروچ وکړ چا په حواله هغه بالکل ځکه د عربو څه ټریډیشن وو صحیح زمونږ د پښتنو په خوا ډېر ښه ټریډیشن هغه څه شو هغه موږ بس والو در پیسو آزاد راشي بیا ټریډیشن ته پاتې کیږي دې ایمان نه پاتې کیږي ټریډیشن بس پاتې شي ډالر سره ایمان پاتې کیږي پھر مشکل کار دی بلا خلکو ډالر د پاره شهرونو ته راځي نو دا هغه وجه دا ده چې ستا د ژوند لیول چي چې د ژوند لیول چې تاسو پیسې پکار دي د دې وجه شریعت اسلامي په سمپل او ساده ژوند باندې زور ورکوي چې ژوند د تصنع او د تکلف دا غي شکار کوم کله تصنع او د تکلف شکار وکړه بس ټریډیشن لاله خبره صحیح شو پدې پوي به با ټول خلک پوي دي خو څوک وایي څوک نه وایي وای نه دي دی وای څنګه دغه کې نو کله چې د یو شی وخت کنه نه لري شاته ځي نه نو کنه ته دې نه کوم شاته ځي ما زه دغه څه کې لیسو نو مطعم ابن عدی خپل زامنو ته وې چې تاسو اسلحه راوالئ او محمد صلی الله علیه وسلم مسلمان نو محمد صلی الله علیه وسلم په خپل حفاظت کې لومبه بیت الله ته راولئ او ورسره چې د طواف وکي ورسره دا ډیکلیریشن چې د زما په حفاظت کې نو رضا زامن ورسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طواف وکړ د بیت الله سردارانو وکړه انکلوډینګ ابو جهل نو ابو جهل فورن اپروچ کو مطعم ابن عدی ته ایمان دې پر وړه حفاظت ته ورکړل ورته نه ایمان دې نه راوړل سم ورکړل حفاظت میں پروٹیکشن ورکړل بل بیا حضور ور سره ابو جهل هم دغه مخه نه لید چې هم له قبيله سردار دی نو بلډ شن وش ویسه خداماري ایمان دې راوړل صحیح ها نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته لاړو خو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د تحفظ په خاطر کله خپل کور کې کله د تعالی کور کې کله د بل آقا کور کې شپې به تیرولې خو د ورځې به د معمول مطابق بیت الله تعالی ته نو په دغه شپه حضور علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت علی خور ده د حضور علیہ السلام د آقا لور د ابو طالب سے ام هانه داغه نامه ده او دا پیغمبر علیہ السلام ډیره خدمتګار و بعض اوقات د کاکا لور به داسي دومره ډیره خدمت بری کوي خپل خور به دور نه کوي دا یو افیلیشن پیدا شي اٹیچمنٹ شي صحیح زما د پلار یو د آقا لور د بس صرف یو نو زما پلار او زما خپل دوا امګانه هغه د مور نه ډیر واړه پاتې شي نو بس هغه د آقا لور هغه لوی کړی دي د دې چې مونږه ایته دې وایو ا ډیره مشره تقریبا 92 93 یا عمر وي سکاره پرمبي در باندې روزي ونه نیول شي ته ډیره کمزور ده صحیح عمر خبره کوله نو ما تلاوت وی او تلاوت حکم و جړلې وی روزي نه پاتې شو نو نشي نیول ډیره کمزور ده نو بار تکبیر هغه سمونټرو ته ځکه اناسي څنګه زمونږ پلان یې کړل اماګان راځي کړی نو دغه ام هانه رضی الله تعالی عنها تو پیغمبر اسلام د اکال الله د ابو طالب سے هانه هیله چپ نه حلوا ولا هینه ده هغه داسې هیله ا دوسترګی چی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دې پکور کې د دې وجه روایت کې الفاظ مختلف راغلي دي غلطه ولیکه چې حضور علیہ السلام فرمایي جبرئیل راغی د ام هانه د کور نه بوتل دویم روایت ده
د خپل کورې بوتلم نو حضور صلی الله علیه وسلم په پاتې خپل کور ونه. دریم روایت ته بیت الله نه بوتلم مالته راوست بیت الله ته. او سلورم روایت ته حتیم مبارک نے بوتلم. حتیم د بیت الله بروکن پارٹ ځکه سفر یې الته شروع شو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای كنت بین النوم والیقظه زلا نه پوخ ادوما انا مکمل ویخو ان دا څه ټایم چې نه لا پوخ ادوما او نه مکمل وشوم چې جبرئیل راغی ماته راځه بیت الله ته راوستم ما درکاته مونږ کو به حتیم ته راوستم دلته یو رایډ موجودو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته براق وایي سوی ورته بورا کوئی در براق د برق نه دی نو برق معنا چې د دومره تیز رفتارو لکه برق څنګه تیز وي نو برق 1,80,000 میله پر سیکنډ او یا براق ورته دی وجه وایي چې د رنگ ډیر شاینینګ وو رنگ یې څو ډیر شاینینګ نو دواړه معنی مراد دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خرنه غټو د میول نه وړو فوق الحمار دون البغل د خرنه غټو د قطر لکوچه. حضور علیہ السلام فرمایي چې ځکه له د باندې سور شم کان یزعو حافره عند منتهى بصره د بسکټ چې اغسته سټپ چې به اغسته نو دا به دومره لری غرزو دا سټپ چې زوره پورې باندې نظر لګیدا نه لکه نظر کو ډېر لري لګي صحیح استاد نظرم په لاړ لري نو چې یو قدم هغه ځای نه ما په خپل څه قدم کې په کابل کې نو ځنتا صحیح دا ورپسې ولیکه چې د خپل قدم کې خود چې کوم ځای پورې به نظر لګیدا نو واقعي لکه برق پشانتا. د حضور علیہ السلام فرمایي چې ارض النخله د خرما او زمکه ته ورسېدو التمه 2 رکعات مونږ وکړو. د خرما او زمکه نه مراد مدینه منوره ده. څه شه ده؟ مدینه منوره ده. دالته حضور علیہ السلام فرمایي چې د موسی علیہ السلام قبر باندې تیر شو نو قبر چاته معلوم نه دی. حضور علیہ السلام ذکر کوي اوس دا خو معلومه ده چې موسی علیہ السلام صحرای سینا کې وفات شو. هم ځای وفات شو نو بس سینا کې چرته قبر دی معنا دا چې حضور په سینا باندې تیر شو. روایت کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي په مسجد نوح باندې زما تیرې دل شو. کوم ځای باندې؟ مسجد نوح نو دا عراق کې دی. بیا فرمایي چې د ابراهیم په ځمکه تیر شوم علیه السلام. اوس ورته وایي مغربي جانب رائٹ بینک یا سوورتا ویسٹ بینک نالته په مسجد ابراهیم کې علیه السلام یو ګټه پرته ده تیګه ناغه کې دا قدمین داسې خشتي لکه مقام ابراهیم کې چې خشتي. نو روایت نشته خو خلق ویا مشهور ده چې د پیغمبر علیه السلام قدمونه دي. نو ولته ولیکه ډبره کې ها د دې کافی نه دغه نو روایت پکې نشته خو باندې مشهور ده چې وای دا د پیغمبر علیه السلام قدم دی. او د التنا مسجد اقصا ته لاړه. اقصا کې پیغمبران یعنی دا غي روحونه هغه راجمو فصلیت بهم ما وی ته 2 رکعات منز امامت کو. یو پیغمبر علیہ السلام ته امام الانبیاء وای صحیح وته د پیغمبرانو امام. بیا حضور علیہ السلام فرمایي چې براق مدغل تفریق خو ده
او دغه ځای نه پر رفرف باندې زه بره روان شو. اوس د عربي کې هم رفرف دی، پښتو کې هم رفرف. یو شی چې داسې پړه 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 په هوا باندې لوځي ای ته رفرف وایي. مطلب که هغه څه داسې خش خش کوي نو موږ څه رفرف کوي. نو حضور علیه الصلاة والسلام لفظ ذکر کړی رفرف او شینواله هم دا غي ذکر کړی دی. نو داسې وایي لکه داسې یو کارپېټ یا پرې رنګو شین رنګو او هغه حیثیت دسو د لفټ چې یا د ایرکرافټ. او دغه سفر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راک نه شروع شو. څنګه شروع شو؟ راک نه کوم ځای چې ډوم دی په پاسه، ډوم اف عراق مشهور دی، ډوم اف راک مشهور دی. نو دغه راک باندې پیغمبر علیه السلام ولاړو او دغه راک نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سفر شروع شو. ٹھیک ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لومبنی آسمان ته ورسېدو. جبرائیل امین هغه دروازه وډبوله انټرنس. تپوس ته څوک وی جبرائیل وی در سره څوک وی محمد صلی الله علیه وسلم وی په دعوت ویاو یعنی ډاکومنټس ورسره دي. څه شي ورسره؟ ها ټرول ډاکومنټس ورسره دي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دغه تما آدم علیہ الصلوۃ والسلام وکړه روحانی اعتبار سره علیک سلیک نور سره وشو. بیا بل اسمان کې یحیی او عیسی وکړه علیهم الصلوات والتسلیمات. او دغه رنګ مختلف اسمانونو کې مختلف پیغمبران، یوسف میں اوکتو، ہارون میں اوکتو، موسیٰ میں اوکتو علیہم الصلوات و تسلیمات. اوم اسمان کی میں ابراہیم اوکتو علیہ الصلوات والسلام. میں ابتدائی دا مشر بابا نا او انتہائی فکشر بابا دے طول سرا علیک سلیک اہلا سہلا نشو. بیا دا او اسمانو دا باندے یو زائد آغا زای یو ونه وا مونږ ورته بیره وایو. دا انګلیسي کې ورته لاټري وایي، LOT-TREE لاټري. په دې صحرا کې کېږي، اغزي پکې وي، اغزي پکې داسې غټې پاڼې وي او پکې څوک ورته کرکنه وایي، څوک ورته کرکنه وایي، څوک ورته بیره وایي. صحیح. نو میوه د خوراک وي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سدره، عربي کې ورته سدره وایي. او ایسے ته سدرۃ المنتہا وی پدی بنیاد دی لاٹری آف اٹموسٹ باؤنڈریز چې هغه نه مخکې چاتلګ نه کیږي. ریسټریکټډ ایریا شروع کیږي. څه شروع شي؟ ریسټریکټډ ایریا. ایون جبرئیل باندې نشي تللی. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا یو ونه وه. دا سدرۃ المنتہا خپل یو امیجن باونډري ده چې دا نو څه دقه ده کنه. اما دا د لاټري په همدغه ونه ده، همدغه ونه ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا هغه پاڼې ورقې دا داسې وی لکه د هاتي غوږونه او دا هغه میوه او فروټ دا داسې وی لکه حجر بغداد سره خواته علاقه ده، لکه د حجر پکچرز د اوبو مټکی. تاسو مټکی وای؟ تاسو وای منګي. او هغه باندې انوار او تجلیات د الله د عظمت دا داسې ګڼ تعداد کې راتلل لکه پتنګان چې الوزي. سالوزي پتنګ پیژن؟ ها بټرفلای. نو جبرئیل امین ما ته وویل چې اوس دلته نه به یوازې دي. نو ما ته تقاضا وکړه چې ما ته په دې عالم کې خپل ځان په اصل شکل خولی شي. دولیک نو راته ځان وښودو. او دینه بعد زه الله تعالی علم یوازې. حضرت عائشہ فرمائی ما پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو
چې تا د معراج پشپه الله کتل دې نعمت وی چې نورن ان اراه خدای خو یو لایک دې څنګه لیدې شم. البته الله را تعالی خبره کړې ده او په دغه شپه دو خاص تحفه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي. یو د سوره بقره اخري دو آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. ټول قران پیغمبر ته جبرئیل په واسطه ملاو دي، دا دو آیتونه بلا واسطه ملاو دي. او دویم ابتداءً 50 منځونه او د موسی علیہ السلام مشوره باندې بلا عاقبت 15 کېدل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د موسی علیہ السلام په مشوره 9 ځله واپس تلل دي. سو واره 9 واره او په هر وار به 15 منځونه کمېدل، نو 45 کم شو ورشه. او الله تعالی ورته وایي چې بس دا حتمی دي، فائنل ورډ، ما یبدل القول لدی. البته ستا امت د پاره ما ریوارډ د 500 منځونو مقرر کړو، دوی به موږ یو کوي ریوارډ ورته د 500 ملاوي، ریوارډ ورته 10 ملاوي، نو 500 وسوري واړي د 500 په 500 منځونو به ریوارډ د 10 خوال به هم د غسی او صحیح ده کنه. به ریشو خو برابر ساتي کنه ایون مساته موسی علیہ السلام په مرید اعتبار نه په ما تجربه کړې دي بنی اسرائیل باندې، وای باندې درې فرض وغه درې نه کول. نو زه ایکسپیرینس خبره کوم، درې فرض درې نه کول. سوره نجم یا الله والنجم اذا هوا قسم می دې ستوري باندې اذا هوا د هوا يهوي معنا را غورځیدل یا ډیسپیر کېدل. قسم می دې ستوري باندې اذا هوا چې کله ډیسپیر شي، اذا هوا چې کله د پورته نه لاندې راشي. اوس الله تعالی فرمایي چې لکه څنګه ستوري د برنه کته راځي، د عینه دغه کیفیت د جبرئیل دراتلو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راځي. نو دا دلیل لري دې خبره دا ورپسې جواب دی. ما ضل صاحبکم، اوس دو شي نه دلته ذکر دی، یو ضل یو غوا. دغه تولیک ضلالت دا خطا ته وای په جهالت باندې. ضلالت هغه گمراهی ده چې په څه باندې کیږي، په خطا باندې کیږي. او غوایت هغه گمراهی ده چې دا په عناد باندې کیږي. ته پوهیږي دا کې یو ته اګنورنس وای، بل ته ایروګنس وای. نو ضلالت دا اګنورنس ده، غوایت دا ایروګنس ده. الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه دا دواړه قسمه گمراهی نه فکرې چې ده نه د اګنورنس بنیاد باندې گمراهی کوي، نه د ایروګنس بنیاد باندې گمراهی کوي. ما ضل صاحبکم وما غوا، نه د گمراه شوی دا ملګری ستاسو په اګنورنس او جهالت باندې، وما غوا نه گمراه شوی دی په څه باندې؟ عناد باندې. وما ينطق عن الهوى، دا پیغمبر خبر نه کوي د خپل خواهش بنیاد باندې. د حیواني خواهشات کنټرول کړی دي to the extent of شریعه. التولیک چې نه چې حیواني خواهشات شته، نه انسان دی حیواني خواهشات شته. شریعت اسلامي چاته دا نه وایي چې خواهشات دباو کا، وایي خواهشات سوفیسټیکیټډ کا، ټرانسپیرنټ کا، څه کا، شفاف کا، صاف او شفاف کا. دا تا نه وایي چې خوراک مکوا، نه خوراک کوا خو حلال. څه شي کوا؟ حلال ګټه او حلال خوراک کوا. صحیح. نو چې حلال دې ګټلی نو بس په خپل خورب فریجان ته وایو، کله کله شیش کباب کوا مونږ هم دا وتره کړو. صحیح. اوس دا چرته قانون کې هونی کې چې شیش کباب فرید خان باندې حرام دي یا کوم باندې خوري نه حرام دي، نه ته وایي تر پاره هم جایز دي او مهمانه مې خورم نیز به خورم.
शंबा की शीश के बाद तो खबर है ना हाँ خو بیا تا باندې دیو دی ډیر مو شو دیو دی کنه وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خپل ذات خواهش بنیاد باندې نو شریعت اسلامی دا نو خوراک مکوا کوا حلال کوا اسکات مکوا کوا حلال کوا پوشاک مکوا کوا حلال کوا صحیح وسره مالدار دی نو شریعت اسلامی ورته وي چې ته د سرو زرو کلمه شوا چرته راوړه خانه مل راوړه ځکه تر پر حلال دي نو خانه مل راوړه صحیح دا نو ورته چې غاډه ماخلا مرسډیز واخلا انټرټین کوا انجوای کوا صحیح خکور ماخلا خدای چې خور دی واخ وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خواهش بنیاد باندې ان هو نه د خبر او عمل د پیغمبر الا وحی مگر وحی دا یو خاصه د القا کول شي نو دې چې کوم خبره کوي دا هم په انسپیریشن کوي چې کوم عمل کوي دا هم په انسپیریشن کوي نو د دې وجه نه دغه تولیکا چې دې ځا آیت نه معلومه شو چې د پیغمبر قول او عمل دواړه دا وحی ده پیغمبر قول او عمل دواړه دا وحی ده قول ته حدیث ویل شي عمل ته سنت ویل شي قول ته څه ویل شي حدیث عمل ته څه ویل سنت نو دی وجنه حدیث او سنت دا سورس د شریعت ده دا دویم سورس ده اولن شه قرآن ده دویم سورس ده حدیث او سنت وصلی الله تعالی وی چې دا انسپیریشن یا ریویلیشن ورته څوک کوي علمه دت تعلیم ورکړ دې شدید القوا هغه تعلیم ورکون کی چې د لوی قوتونو مالک دی جبرئیل امین سو جبرئیل امین نو الله تعالی فرمایي ته کوم قاصد چې زرا لګم هغه ډېر اتنټیک سره دی صحیح خدای اتنټیک چې خدای دی د پیغمبر هم توثیق وکړو چې د خود خواهش بنیاد باندې خبره نه کوي صحیح د دې توثیق وکړو چې د اګنورنس شکار نه دی توثیق وکړو چې د ایروګنس هم شکار نه دی نو د خواهش شکار نه دی د اګنورنس شکار نه دی د ایروګنس شکار نه دی نو د شخصیت کو جوړ کړ شخصیت ولا اتنټیک کړ او شی ورته څوک را لېږي الله ورته را لېږي خو دې مې کې کوم شی چې دې هغه څنګه دی چې هغه ویلاره کې سګړ بړخونه نه کړي مصلی تعالی هغه ورته اتنټیک کوي چې دا مې کې کوم شخصیت دی فرشتہ دا ډېر لوی قوتونو مالک دی دا څه ده د لوی قوتونو مالک ته لومبه له قوت یو بل ځای معلومه سوره تکویر د شمه پاره کې سلورم سورۃ بیا داسه د درشمه پاره پیدا لکه پیج آیت نمبر 19 والا إنه لقول رسول كريم اعلام کو إنه دا قرآن یا دا وحی لقول رسول کریم دا قول دے دا معزز استاذی رسول مانا استاذ ہے تاسو استاذ وای قاصد نو رسول مانا سره قاصد او کریم مانا ډېر معزز ډیگنیفاید یا آنبا انه لقول رسول کریم نو ګور الله تعالی د جبرئیل امین اتنټیسټی پرو کوي چې هغه سهام کامن لے مین نه دی نه کامن لے انجل دی هغه سره رسول کریم د ډېر سټیټس مالک دی جنرال دی سر جنرال څه شي نو یو خدا چې یو عام کامن لے سولجر د تر اولګو حمید کړای صحیح او پاغه بل پیغام درکو داغه پیغام ټیک دراغله خو به سړي طرف نه رئیس جمهور دی دغه کاکاز دی صحیح رئیس جمهور دی خو سړی چې کوم را لګي سړی اسه تمام مال اسی او سولجر را لګي څوک را لګي نو سړی ته خبره اهم ځکه نه ښکاری چې هغه ټیک در رئیس جمهور دی خدا کوم سړی چې را لګي اسی او ټوپکوال را لګي صحیح شو ټوپک مار راځي صحیح خو چې کله وردک سے براولېږي درته
ها چې کله وردګ راولي اختر جنرال دی نو بیا خو چې چاره لګلې دی غوم لوی سړی دی او چا پیغام راوړي الله تعالی فرمایي انه لقول رسول کریم انه لقول رسول کریم تاکید سره دا وحی لقول رسول کریم دا وینا دا رسول کریم دا داسې استاد چې ډېر معزز دی ذی قوت د لوی قوت مالک دی نو داسې بعض اوقات د سړي سټیټس خو غټ وي خو طاقت ورسره نه سبجیکټیبل چاته سټیټس غټ خو طاقت نشته صحیح شو تحفظ بل څه باندې کوي الله تعالی وایي نو داغه چې سټیټس ته قوت ورسره دی ټول فرشتي ورته سبجیکټ ته ټول فرشتو چیف دی ذی قوت د لوی قوت مالک دی عند ذل عرش د عرش مالک خصا مکین د لوی مرتبه مالک دی یعنی وګوره رسول کریم ذاتی تو ډیر معزز دی ذی قوت ډیر لوی قوت ته ورسره او صلی الله تعالی نور اتم چې زما په نظر کې ډیر لوی مقام او مرتبه ده چې په نظر کې زما په نظر خدای په نظر کې ډیر لوی چې د خدای نظر کې چا لوی مقام دی عند ذل عرش مکین دا عرش مالک سره د لوی مرتبه او د مکانت مالک دی نو د عرش مالک څوک دی الله چې د عرش والا په نظر کې مکین د ډېر لوی مکانت معنا مرتبه د ډېر لوی رتبه مالک دی دا بیا خو راکو اوس خدای یو وایا مطاع ثم امین مطاع اوس بعد اوقات د سړي سټیټس لوی ستارونه ورته غټ لګولي خو څوک خبره نه مني الله تعالی وینا مطاع هغه داسې شخصیت دی ټول فرشتي اوبیډینټ چې هغه سټینډ ټول سټینډ شي او هغه سټ مطاع ډېر طاقت شوده دی څه شه دی اطاعت کننده نه اطاعت شوده مطاع ثم الله خصدر اطاعت شوده دی ټول فرشتي اوبیډینس کوي امین اوس بعض اوقات سړی وي د دوی سټیټس مالک قوت هم ډیری مرتبه او مچته خلک خبره مني خو ټرست ورته نه سمي پیسې د سویس بانک کې دي ټول قومي مال چرته ورسي سویس بانک ته نو الله تعالی فرمای امین دې ټرست ورته دي خیانت میانت نه کوي بس کوم حرف ته ملاوي شي هغه پیغمبر ته حرف به حرف راځي صحیح نو دا د جبرئیل امین سټیټس نو اوس واپس راځه خپل سبق ته النجم ته علمه شدید القوا تعلیم ورکړه دې د تشدید القوا د مضبوط قوتونو مالک جبرئیل ذو مرت د مرت درې معنی دي صورت قامت او قوت مره معنا سوده قوت قامت او صورت د ته پیجو خه تول خدام کو ذو مرتن دلوی قوت مالک دے ذو مرتن دلوی صورت مالک دے ذو مرتن دلوی قامت مالک دے یعنی سٹرکچری صورت دیر شائستہ دے جبریل سٹرکچر پیغمبر علیہ السلام فرمائی ماتے زانو خود ولقد رآه بالافق المبین شپک سو وزرے وے ټول سپیس بدن باندې ډکو څه سورہ لوی قوت سورہ لوی بنیاد سورہ لوی سٹرکچر دے سورہ لوی قالبوت دے څومره لوی قامت دی نو قوت به څومره زیات خو چې فرشتہ نو صورت خو به یقینا خسته الله تعالی زو مره بس یو لفظ سره دی وړه څنګه ثابت کړه چې بنیا او سټرکچر ډیر مضبوط دی قامت ډیر لوړ دی صورت ډیر شایسته دی صحیح نو ته وګوره چې کله قاصد هم شایسته قسم سړی سره راشي او خو ویل بیلټ باډي وی او خو بهترین ګلاس دی چولې یو خیستی کړی یو ګریم شایسته وی یو لنګوټای والی یو صحیح درنې جامع چوری سړی نظر کې داغه عزت ملاوه صحیح اچلنډې بوچې سړی راشي سړی ورکه سړی بارو باته ده مې په باندې خطر ټکل ته سړی ورنه ملاوي اوس راکنه وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې قاصدان لګل کړه دا بادشاہانو ته کړه دعوتونه ورکول سنت الوفود کې نو دا رومیان دي وایټ کې رومیان څوک وایټ کې او وایټ
نه شایسته نه ایخو دعوام ده چې مونږ د لوی مقام مالکان یو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته داسې شایسته سړی لګي حضرت هیکلبی رضی الله تعالی عنه چې دا په شان سړی په هغه دنیا کې چېرته نو خلک د هغه په تماشا دا فرشته ده. خلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خپل امت یوسف وي هغه دی وایي جبریل به هم کله انساني شکل باندې راته نو د هیکلبی په شکل راته ځکه چې هغه ټولو کې شایسته شکل و. صحیح علمه شدید القوا ذو مرة دلوی قوت مالکو ذو مرة دلوی صورت مالکو ذو مرة دلوی قامت مالکو. او دغه لفظ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې ذکر کړی دی چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرة قوی. صدقه یعنی زکات څه زکات یا واجب صدقه جائز نه مالدار ته ورکول کته ورکول مالدار ولا لذی مرة قوی نه د ستری بنیه او د سټرکچر مالک چې قوت لري نو چې هغه ته ورکی په د غریبو او د ډیسیبل خلکو حق وو چې د زکات د چا حق دا هغه چې په کار باندې قادر دي یا کار وته مل دته کار ملاوي کوم کار کول هم شته ورنه دی. صحیح ذو مرة فاستوى پس دے برابر ش پیغمبر تا فاستوا معنا برابر شنه په برابر شکل ورته ځان ښکارا څه وکړه یعنی ځان ورته برابر مخامخ ځان ورته برابر ښکارا او کوم ځای ښکارا باب عبدالعزیز ته مکه وځي کله بځي کور دی واغسته لا تر اوسه ته بسم الله کوا الله یاد او تاسو دواړه ها تاونه سره رحمت خامخاوي به نو زکه تلم نو ذنب دا کتلم دی کې شک دی نه دا څه وایي چې کله تلم دا لفظ کچې دی کې شوبه ده دا خو یې دی یې باندې استعماله یقینا به ندالتا مسجد حرام کې یو غټه دروازه مشهور دروازه باب عبدالعزیز وي ورته څو ورته لیکن عبدالعزیز په نامه د باب عبدالعزیز نو باب عبدالعزیز نه چې مخامخ کوزي نو دا مخامخ یو زون چې ته وایي محله الاجیاد څو ورته محله الاجیاد اجیاد دا پلورل د جید یا د جواد نو جید کړه سړی ته وایي ترس ورتی تا او جواد سخت سړی ته وایي او جواد هغه سړی ته وایي چې خصي یعنی ګور سواری د اسخ ماهر سور چی گی خو اسب سواری نو دا د خو اسب سوارانو محله وا صحیح یا د شریف خلکو محله وا کر خلکو نو دغه توي محله الاجیاد نو محله الاجیاد پیغمبر علیہ السلام جبرئیل امین ته وې ځان برا تشکاره نه کی دغه ورته ما نه تنزل الا بامر ربک مونږ دا کار په خپل خوښ نه شو کولای چې ان ته الله نه وغواړه ک الله اجازه راکنه وبکم الله اجازه ورکو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشکاره شو په دې محله الاجیاد کې کوم ځای محله الاجیاد کې او یا دیم روایت ته چې مینا کې دیم روایت ته چې مینا کې ورته ځان ښکارا ک انو الله تعالی فرمای چې په دې هورایزن باندې ظاهر شو چرته په افق باندې په سپیس کې او د سپیس نه ځان راځو کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته صلوات وړاندې صحیح دا ځان راځو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان مخې ته راځو دا خبر الله کوي نو په موږ چې په دغه کې هم دي د معراج هغه بل رسول روان دي وهو بالافق الاعلى او د پاره هاي هورایزن باندې افق معنا هورایزن اعلی مې هاي وهو بالافق الاعلى او د پهای هورایزن باندې ثم دنا بیا رانځ دې شو ورتا فتدلا راوزلن شو تاسو ورن دې دلوي هنګي زړېدل ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين ود پیغمبر تا قاب قوسين پاندازا د دوو لیندو پاندازا تاسو لیندو وای غشي سره چی تاسو وای لیندو نو الله تعالی فرمای چې بس داغه ډیسټینیشن د پیغمبر نه دومره لکه دوه لیندې چې واخلې یعنی معنا لیندو دورې نو دا لیندې چې کوډاو کې
نو بس تقریبا دوره وي نو بس دا چې دوه ځله کې دوره فاصله باندې پیغمبر ته فکان قاب قوسین و دې پاندازه دوه قوسو ای دې ته قوس وي او ادنا یا دا غینهم لګ نږدې صحیح نو داسې به ووایي چې سلور غزا یا دا غینهم را نږدې سوره سلور غزا فاوحا الى عبدی اغا وحی اکڑا بندہ دا اللہ تا ما آغا شے اوحا چے وحی کریو اللہ اغا تا جسا اللہ ورکڑی اغا پیغمبر لراکل ما کذب الفواد ما رآ ما کذب الفواد زلد پیغمبر خطا نہ کرے ما رآ پا شے کی چکنے قتلے دے جنہیں دے کنفیوز نہ دے دے شور دے سو کی قتلے دے جبریلی قتلے دے د پیغمبر زړه په دې کې هیڅ خطا نه کړی کنفیوز شوی نه دی خبره شور دی ما کذب الفؤاد ما رأى نو الله تعالی چې دا واقع ذکر کړه نو دغه وګوره اهل مکه ایڈریس کړ ډایرکټ ځکه یې به پته نشته د ترش پیری راځي نو دی وای جبرئیل له شیطان وته راځي نو دی وای جبرئیل الله تعالی وی تاسو دې ولې ځامنې زر تمام فیس ټو فیس کتل دی او دا څه کتل چې شور ده په نو چې کله سړی ویني او شور تی سړی ویني بیا به کې خطا نه کې ګر دیوال د شانو ما خبره کې سړی وای فرید خان دی سړی خبره ووري او سوې حالانکه لای لیدل نه سوې څوک دی بار پلان دی الله تعالی وای افتمارونو آیاتا سود سر آرگومنٹ کوئی اغلا ما یرا پا آغا شیبان چه دکتره دے ولقد رعاو ایقینا دکتره دے نزلتا نخرا پدویم کرد باندے عند صدرت المنتحا صدرت المنتحا خواجی عندها جنت الماوا اگر صدرت المنتحا خواجی باغ دے دے قامت دائمی باغ جنت چمونگ ورتوز انشاءاللہ اذ یخش الصدرتا دا آغا زائد یخش الصدرتا چی دغونی لکورکو ما آغا نورانی پتنگانو یخشا چی کورکو لے داونا دنیا جہان دا لائٹس پتنگانو لکمات استوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سشیو اغاونا بانا چا پیرنا انوار و تجلیات نو انوار و تجلیات دا اللہ دا عظمت پاغیب دا سے راتل لکن پتنگان چیلو جی یعنی دا لائٹس دا سے ڈائریکٹ روانو لکن سکی گی پتنگان چیلو جی اذ یخش الصدرت ما یخش اسی خود تصور ہے یعنی صرف دا انڈرسٹینڈنگ دے پارا حالانکہ دا سے شہدے دا فائر ورک نہ کئی دا فائر ورک دا ہم دا سے لکا دا لائٹ فتنگان سے رزی صحیح او دا خوب برو جی کنا دا سمانے جی دا برا بانے رزی اگا لائٹ پا دیونا بانے دا برا مرات للکتا ما زاغ البصر وما توغا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دغونا دمرا غٹا دا او پا دی دا انوار و تجلیات طول فضای کور کړی دا ما زاغ البصر چې نه د پیغمبر نظر د اغینه کګی دیش و ما توغا نه د اغینه پار وته شو ځکه دا ټول فضای کور کړی و ما زاغ البصر و ما توغا لقد رأى من آیات رب الكبرى تاکي سره لیدلو پیغمبر نشانه د پروردگار فل الکبرى غټ نشانه اوس واپس تاسو سبحان الذي اسرا بعبده اس دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج دا جسمانیو که روحانیو دا جسمانیو دا څه شو دا جسمانیو او دلائل نمبر اول سبحان الله کلمه دا تعجب کلمه ده تعجب په داسې کار کې دی چې هغه مومي حالات کې کېدو نه چې کوم کار کې دی باندې سره سبحان فرید خان وی چې ما ډوډۍ وخوړه نو سبحان الله اکثر خلک ډوډۍ خوري صحیح حال باندې چې فرید خان دا وایي چې شیش کباب مې وخوړه موږ سبحان الله نو تعجب کلمه دې خبرې دلیل ده حالانکه روح خدار چا پرواز کول شي کله چې موږ ود شو جسمانی علایق ټول ختم شي سسپند شي جسمان او روح هغه لګي پرواز نه کوي کله موږ په هوا دي صحیح حالانکه بس مکه ګرځېدل شو خو روح مسګي په خوف کې په هوا دي کله په سمندر پورې کیږي کیږي راځي کنه کله هر شپه کندهار کې نه هلای کندهار ته لس کاله کې سړی ټیکټ نه پیدا کړی صحیح
نو روح د هر چا پرواز کولی شي نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باډي تللی وه شی تللی فزیکل نو دې وجه سبحان الله وایي چې سبحان الذي پاکی دا الله لا آغا الله اسرا چې د شپې بوتلو به عبد بند خپل نو اوس بنده عبارت ده د روح او د فزیکل سټرکچر دواړه نه ځکه چې یوازې روح ته عبد نه وایي هغه ته روح وایي یوازې روح ته څه وایي روح وایي او چې ډډ باډي وي چې روح ته وته نه هغه ته عبد نه وایي هغه ته ډډ باډي وایي میت وایي ورته څه ورته باډي وایي ورته میت الله تعالی چې لفظ عبد وایي نو معنا دا چې روح او باډي دا دواړه دي اسرا بعبد لیلا دشپې بوتلو من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا نو سپته ولګی دا چې د مسجد دا تصور د عبادت خانه د پاره دا د آدم علی السلام د زمانه نه شروع دا مختلف نمونه دا ورته مختلف خلقو خو دیو حالانکه د الله په نسبت باندې د هر آسمانی دین عبادت خانه ته سویل شو مسجد ویل شو صحیح حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد اقصی نو جوړ خدا د آسمانی دینونو عبادت خانه وا نو خدای ورته سنم کې خود مسجد اقصی مسجد خروس حضرت عمر جوړ کړو رضی الله تعالی صحیح او کوم مشهور مسجد اقصی چې مروان بن الحکم جوړ کړی کوم مشهور مسجد کې دی او مسجد چا جوړ کړی مروان بن الحکم جوړ کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ والا مسجد سره پسند دی ایته مسجد فاروق دی یا مسجد عمر وایي چې کله خپل دور حکومت کې اغال تلاړو چرته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د علاقه له فتح کړه او تقریبا مختلف اتلس تقریبا قلعه فتح کړي او اخرنه کریسچیانان محصور شو په اخرنه قلعه کې سکه اخرنه قلعه کې او ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی جنرال شو صحیح ځکه د حضرت خالد ډیموشن شو صحیح شو ډیموټ کړ حضرت عمر ته شکایت راغی چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ یو مجلس کړو د آرمی او آرمی کې مختلف شاعرانو خپل شعر او شاعري وکړه انسپایر کوله لپاره نو پای کې یقینا د جنرال خو خامخا تعریف کیږي نظر جنرال تعریف شو حضرت خالد وی دمرا انعام ورک هغه شاعر ته صحیح نو دا انعام کده د قومي خزانه نه ورکړي دا حق نه دی دا کې قومي مال نه ورکړي دا حق نه دی او کده ذاتی مال نه ورکړي په خپل تعریف خوشاله شوی دی کده ذاتی مال نه ورکړي صحیح حضرت خالد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بس فورن د ډیموشن آرډر ورته ورولې او ورته چې ته سولجر شو واپس دام نه چې انستر جنرال شو نو لیفټیننټ جنرال شو نو یې څه شو بس سولجر شو عام لیک کامن سولجر او ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ هغه جنرال شو سکسانو منافقان فرض موجودي هغه له ممکنه فائدہ وستا ودا ګوره هیڅ کی بته یادولې تاریخ به مستقبل کې سفر تب یادولې چې ټول اوس اتلس کلاګانې تا فتح کړی یو اخیری پاتې ده چې هغه ډېر کار نه ده اسانه باندې فتح کېدې شي خو تاریخ خو به اخیری فائنل ډیسټینشن ته چې څوک ورسي دا هغه ذکر وکړي صحیح دا تاسو ډېر زیات شو حضرت خالد رضی الله تعالی بس اکثر توکته قاتلت لله وقاتل لله ما په اسلام کې خپل نوم لیکلو لپاره هیڅ کار نه کړ زه چې کوم الله د لپاره کوم اوس پوښتنه کوم الله ما ته هیڅ فرق نه پیږي چې زه فرنٹ کې روانم او کورست روانم لا وې څه خوښ و اسه فرنٹ کې روانم جرګې نو اوس بلکې بچو شاته روانم صحیح معنی خبره وکړه او تاریخ څومره لوی مقام سره یاد چې خالد بن ولید رضی الله د یو منټ لپاره سوچ نه کړ بس فورن د جنرال وردی وسته حضرت ابو عبیده ته پیش کړ ورته ماته یو سولجر یو وردی یو یونیفارم ته پکاره شه د عسكر وردی واچول صحیح اوس عیسایانو هغه دوی ته پیغام راولېږي چې ګوره که تاسو د خاتم النبیین پیغمبر امتیان نه یې او دا محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین پیغمبر نه ځان مستړی کوي تاسو دا خلافت کول نشئ ځکه زموږ په آسماني کتاب کې دا شی لیکل دی چې داغه سکسیسر به فتح کوي داغه سکسیسر به فتح کوي نو دغه سکسیسر نشانه یې زموږ کتاب کې لیکل دي نو هغه سکسیسر راشي او موږ یو ګورو په یو نظر نو چې کتاب لیکل دي هغه د خدای اطلاع د دروغ کې دی نشي نو موږ هم ځان نه مړو بیا سرندر کیږو څه کیږو سرندر کیږو او کاغه نه نو تاسو ځان نه مړوي کاغه نه نو تاسو ځان نه مړوي دا به تاسو فتح کول نشي دا به اخر زمان پیغمبر دغه سکسیسر به فتح کوي
نو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ته اطلاع راوړل چې دا څه مسله ده چې ستاره تل ضروري دي. حضرت عمر فورن میټینګ راوغسته ایوه یا بل او چا مشوره کوله چې داسې به مخکې به ټانکونه رواني او د پاسه به هلیکاپټر رواني او د خو پیاده فوج رواني ځکه خلیفہ روان دی. څوک روان دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی کله زبې کې وارزم زما خپل ذاتی خادم دی اسلم ته برا سره زه ځان سره څوک بوزم نه نو دا خبره چې چا نه شو کوله صحیح په خجی نو بیا دې داسې ده چې تاسو بل سپریم کمانډر وردی واچوي ان د خپل کور دغه دې ده ابا دا بني سبې او چې خلیفہ سپریم کمانډر نه صحیح دا زمونږ پریزیدنت چې سپریم کمانډر دی کنه نو سپریم کمانډر وردی واچوي فوجي وردی کې بځي نمبر اول او وجه ته قومن په اوش باندې سور دی اسمانه بځي سبانه اسبانه یو اسبستاوی او چلو یو بل اسلم دی چې اوس نور څه نه بوزم مرته مرده الله تعالی نو وینا بس تر یو اسمن غواړل کافی دی کنه زه خو په اسم نه زه په اوش باندې زم مې ورته اسرا اوسه حضرت عمر وردی واچوله یې چې څنګه اسمانه ور برابر شان لا بس برابر شي په نو بس تاسو وټو او واپس ورزما کپڑے راوړي نو خپل دای وسته بیا خپل ابا واچوله په وندونه پکې لګیدل څه پکې لګیدل تاسو په وند وای ټوکړې پکې لګیدل پینې و ټوکړې پکې لګیدل پیسز پکې لګیدل صحیح اوبه دما وشلاوله نو شهرا وسته ویجی او بل اوشه بیا اگر وینا بس مونږ به نمبر باندې نوبت باندې ځکه چې دا اوشه ضرورت پوره کول یو مشکل کار دی صحیح نو یو ډیر ده نو بس یو میل بده صورت حضرت اسلام په کتر باندې یو میل باغه صورت شو د نوبت صحیح اوس اتفاق دا وشو چې اخرنی میل راغی چې دوی بځای سره حضرت اسلام نوبت راغی دا خو چې دا اوس با خپل آرمي خو سکه نور خلک بم په انتظاری چې پر رائټ باندې کوم سور دی هغه به خلیفای سوي هغه خلیفای نجز خپل نوبت په خپل خوشا تعالی در کوم او دغه ته به خوشا راکې دې په خوشا اغلبنا صحیح عدل به هر ځای عدل دی انصاف به انصاف دې است حق دی هغه څور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چونکه هغه علاقه خورې وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل چوټه یسته وي هغه د طرف کې نیولې په لسو خو روان او د او شي پړې نیولې ده ته پړې وای رسای نیولې ده صحیح اوس خلکو چوکته خلکو ناغل تنا قلانا هغه انسان قتل نه خو چې دا رائټ باندې سور ده نو دغه بینو هغه دا خو نه دا کمپلیکشن چې یا ډیسکرپشن چې ذکر شوی دی خدا نه دی خو چې ابو عبیده رضی الله تعالی لوی درستیز څوک لوی درستیز چې هغه سلیوټو کو چاته سپریم کمانډر ته حضرت عمر ته ایو او دغه لاندې سړی دی ځکه چې جنرال سلیوټ چاته وکړ دغه لاندې کستا او باندې کستا وکړ صحیح او ټول آرمي والا سلیوټو کوي لاندې کستا ځکه آرمي خو سلیوټ کوي دای خدای الله خپل طریقې نه هغه ایتره خو معلوم شي لوی سړی دغه ایو دا لوی سړی خو دغه دی چې په څه اور روان دی صحیح ناغي پریست هغه لګیاوي هم دغه دی وګوره پینې لګې دی په قمیص کې هم دغه کتاب ذکر کړی دی صحیح او دا هم ذکر کړی دی چې دې کړه دغه ځای ته راځي په لوسو خو برسي صحیح نو بس یې سرندر شو هغه سرندر شو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دغه جرنیلانو لوی لوی عباګانی یمنی عباګانی چولې نو یمنی عباګانی به لوی سرداران چولې چا به چولې لوی سردارانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بس فورن ورته ابو عبیده تاسو باندې دنیا دارای اثر ما تخکاری څه شي ها د دنیا دارای اثر در باندې ښکاری را اعلی کې سم عباګانی ویني جی دنیا دارای اثر نه دی خود دغه عباګان دلته اویلیبل وي چې دې کې مونږه چونکه اوس مونږه پیس پروسس کې روان یو خو دې خلکو باندې اعتماد خو نشو کولای څه کې روان پیس پروسس کې نو پیس پروسس دې او ښکارا اسلحه ځان سره وړي دا لونه بدنماخ کاری چې روان پیس پروسس کې او ځان سره اسلحه لہذا د عباګان موچولې دې کې لاندې اسلحه ده چې کدوې چیټینګ کوي چې بس مونږ به هغه حسرت نه کوو چې او کاش چې مونږ سره اسلحه وي گزاره وکړه صحیح نو بس اس فرق نه ذره that's good that's the point
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التا غي ټریټي باندې دستخط کا سرندر صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتراغه نو دلته د کرسچیانانو د عبادت خانه وا ناغه ته ورغه پریس سره ملاو شو او هغه ته سګرانټ کوم ورک څه وکړ ورته پیسې ورکړ ورته س ریپیر کار یا سوینو پکې وکړه صحیح. نو دا د مانځه ټایم د ماسپخین نو کوم جرنلان چې سره ویجل ته موږ نه کو حضرت عمر وینا نو بهر راوته دا چرچ نه او کلاو میدان کې الته جماعت کلاو میدان کې جماعت کو نو به د خپل جرنلان ته هغه ایڈریس کړ ودا نه چې د چرچ کې موږ نه کېده. پیغمبر اسلام فرمایي چې حلیت دی ارض کله مسجد و طهورا ټول ازمکه د خدای د انمار لپاره مسجد دی هله لپاره مسجد جسمه کې پدې تني ک چرچ یو کو سنیګاوی او کارسي زمونږ موږ پکې کیږي خو ما زکه نو چې رسو څوک ایموشنل مسلمانان د پلی وانه خلی چې دلته زمونږ خلیفہ مسکړه او زمونږ جمعه ته ترانسپلانت کو مسجد ته ترانسپلانت کو دا به دوی سره زیاتې وي دا به دوی سره سي زیاتې لہذا ماته ایکسس چاته ور مستقبل کې نه ورکو او چې کوم ځای ته عمر رضی الله تعالی منځ کو لیټر پیغمبر باندې جمعه جوړ ځای ته مسجد عمر وای او still the church is standing beside that masjid. کوم ځای ته عمر ته کوم چرچ ته او چرچ بلډینګ ولار پر سره سایت مسجد عمر دی هر چې دا مشهور مسجد اقصا دی دا مروان ابن الحكم جوړ کړی نو بس نور تفصیلات بیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا عذاب النار.